والله لا يؤمن والله لا يؤمن درې واره د الله رسول په خدای مکه سلام کای ایمان وال نه دی په خدای مکه سلام کای ایمان وال نه دی په خدای مکه سلام کای ایمان وال نه دی. نو په صحابه کې چا پوښتنه دي یا رسول الله شو کوي کوم سړی د ایمان وال نه دی د چا په برکت دا قسمونه وکړه. نو د الله رسول فرمایي چې د کم سړی له شر د کم سړی له فساد د کم سړی له فتنې چې مدار امن نه دا سړی مسلمان نه دی دا سړی مؤمن نه دی. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل عليه الصلاة والسلام يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه او كما قال صلى الله عليه وسلم. گرانو کتونکو اوریدونکو په دې کلیپ کې زه تاسو ته د سیمدار د حق په باره کې یو څو خبرې کول غواړم. الله د په صحیح معنو کې موږ او تاسو باندې د سیمدار حق زده هم کړي او بیا د پر هغه د عمل کولو توفیق هم الله را نصیب کړي. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کورواله حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها او عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنه دا له پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ځخه نقل کړي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به ویل چې همیشه به ماله جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام راتله او ماته به د سیمدار د حق په باره کې وصیت کړ. یعنی ماته به د سیمدار د حق وینا کوله چې د سیمدار د حق خیال ساتئ له سیمدار سره ښه کوئ تر دې حده پورې چې زما دا خیال او ګمان پیدا سو چې دا سیمدار به الله رب العزت د بل سیمدار میرسخور جوړ کی. یعنی دا یو سیمدار پر بل سیمدار باندې دور حق دی چې د الله رسول وایي چې زه مدا خیال او ګمان پیدا سو چې الله به وایي چې که یو سیمدار مړ سو دا بل سیمدار بلده سره په میراث کې داسې شریک وي لکه خپل مور او پلار او اقربا سي شریک وي. نو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام له دې حدیث مبارک ځخه د سیمدار د حق د اهمیت پته ولګېده. یوه د بوم حدیث چې موږ او تاسو په غور سره واورو د بوم حدیث عبدالرحمن ابن ابي فراد رضی الله تعالی عنہ دا نقل کړي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو ورځ اودس کړ بیا فجعل اصحابه يتمسحون بوضوئه. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه لګیا دي چې دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام استعمال شوی اوبه دي په اوداسه کې دا اوبه پر خپلو ځانونو باندې مرشي. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام له دا صحابه ځخه پوښتنه وکړه چې دا څه کړئ دا زما اوبه تاسو پر د خپلو ځانونو باندې څه له استعمال اوبه مژئ دغه شي باندې تاسو کم شي برنګېخته کړئ. نو صحابه ورته وایي حب الله ورسوله اے د الله رسوله دې شي باندې ستا او د الله محبت برنګېخته کړي. یعنی له تا سره مؤمنه محبت دی له الله سره مؤمنه محبت دی د دې مینې او محبت له وجې دا ستا د اوداسه استعمالي شوي اوبه را اخلو او پر د خپلو ځانونو باندې موږو دا د خپل ځان دپاره سعادت ګڼو. نو د الله رسول صلی الله علیه وسلم د ځان د محبت او د الله د محبت یو څو نشانې صحابه ته ښیي. ای صحابه که ستاسې دا زړه غواړي چې الله له تاسې سره محبت وکړي او د الله رسول له تاسې سره محبت وکړي یا ستاسې د محبت له الله سره سي او ستاسې د محبت د الله له رسول سره سي
بیا دا کارونه کوي فلیصدق حدیثه چې کله خبر کوي رښتیا یاستو درواغ ما یاستو. په درواغو باندې انسان دنیا هم خرابوي، آخرت هم خرابوي، اعتماد هم خرابوي، باور هم خرابوي، الله هم ناراضه کاږي، د الله رسول هم ناراضه کاږي. او دومره دا ورته وویل چې د امانتو خیال ساتئ، په امانتو کې خیانت مه کوئ. د امانتو په خیانت باندې هم د انسان دنیا هم خراباږي، آخرت هم خراباږي. په دنیا کې د خلکو اعتماد په دغه سړي نه راځي، په دې دکاندار باندې اعتماد نه راځي، په دې تاجر باندې اعتماد نه راځي چې هر څوک هم ویښ شي څوک د امانتو خیال نه ساتي. په دنیا کې د خلکو پر دغه سړي اعتماد نه راځي، د خلکو په نظر کې دا سړی بې اعتماده شي، او په آخرت کې هم د دې ډېرو لو او غټه سزا ده. او دریم یې دا در الله رسول ورته وویل چې دریم دا دی چې تاسې له سیمهدار سره ښه سیمهداري کوئ. که ستاسې دا زړه غواړي چې زموږ د الله سره مینه پیدا سي، د الله له رسول سره د مینه پیدا سي، د الله د لموږ سره مینه پیدا سي، د الله د رسول د لموږ سره مینه پیدا سي، بیا دا درې کارونه کوئ. خبر شي کوئ، درواغ ما یاستو، امانتو کې خیانت مه کوئ، د سیمهدار د سیمهدارۍ خیال ساتئ. په دې باندې به د الله هم له تاسو سره مینه پیدا شي او د الله د رسول به هم له تاسو سره مینه پیدا شي. یو حدیث بل ستاسو په مخ کې بیانوم او ډیر ضروری دی. د سیمهدار د حق په باره کې دورې حدیثونه دي چې دا د یوه دبو لسو کلیفونو کار نه دی، دا د غنټو دی. خو بهرحال زه تاسو ته یو آخري حدیث بیانوم، بیا د خپل مجلس ختموم. ابو هریره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د الله رسول وویل والله لا یؤمنو والله لا یؤمنو والله لا یؤمنو. درې واره د الله رسول وویل په خدای مه قسم دی پلانکای سړی د ایمان وال نه دی، په خدای مه قسم دی پلانکای سړی د ایمان وال نه دی، په خدای مه قسم دی پلانکای سړی د ایمان وال نه دی. نو په صحابهو کې چا پوښتنه ځینې وکړه یا رسول الله څوک یې کوم سړی د ایمان وال نه دی؟ د چا په باره کې دا قسمونه وکړه؟ نو د الله رسول ورته فرمایي چې د کم سړي له شر ځاخه، د کم سړي له فساد ځاخه، د کم سړي له فتنې ځاخه سیمهدار سړی په امن نه، دا سړی مسلمان نه دی، دا سړی مؤمن نه دی. نو خوږو عزیزانو، موږ او تاسې څورې لو دعوې د مسلمانۍ کوو، موږ او تاسې څورې لو دعوې د ایماندارۍ کوو، او څورې رسېدلي خلک ځان ته یایو، بل پورې خندا کوو، خپل ځان مو رسېدلی ګڼلی. نو که د پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا حدیث مبارک موږ او تاسې واورید، نو زه به ستاسې متعلق څه ویم، تاسې به زما متعلق څه یاستو. هر سړی د خپل ګریبان ته وګوري، هر سړی د په خپله سوچ باندې وکړي چې وتی زه د سیمهدار څورې خیال ساتم او د سیمهدار څورې خیال نه ساتم، او د الله رسول وایي چې څوک د سیمهدار خیال نه ساتي د هغه ایمان کامل نه دی، د هغه ایمان مکمل نه دی، ناقصه دی. نو الله تعالی د موږ او تاسې ته په صحیح معنو کې د سیمهدار د حق ساتلو توفیق را نصیب کی. یو بل حدیث مفهوم دی، پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د کم سړي له شر او فساد ځاخه بل سیمهدار په امن نه، دا سړی به جنت ته نشي داخله. نو دا موږ او تاسې چې څورې عبادتونه کوو، دا څورې منډې او درړې وو، څورې ستړې کوو، غرض مو دا دی چې الله راضي سي او جنت موږ او تاسې ته الله راکړي. او د الله رسول وایي چې کوم سړی د سیمهدار خیال نه ساتي دا سړی به جنت ته داخله نشي. بندگان د الله عیال دی، د الله په خپل عیال باندې طبیعت خراباږي. الخلق عیال الله، الله وایي دا خلق زما کمبه ده، زما عیال دی، زما په دې خلقو کې خوش سړی هغه دی چې زما له عیال سره ښه کوي، او زما په دو کې ناخوش سړی هغه دی چې زما له عیال سره ښه نه کوي او بد کوي. نو الله د موږ تاسو ته په صحیح معنو کې د پیغمبر علیه السلام پر دې حدیثونو باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کی، او له سیمهدار سره د ښه سلوک کولو توفیق الله را نصیب کی. ان شاء الله العزیز که موږ او تاسې د سیمهدار خیال ساته، یو سیمهدار د بل خیال ساته، بل سیمهدار د بل خیال ساته، الله به زموږ د دواړو خیال ساتي.
ځکه چې الله ارحموا من فی الارض يرحمكم من فی السماء، د الله رسول فرمایي تاسو یو بل په خپل منځ کې رحم پر لکوي، الله به پر تاسو د باړو باندې رحم کوي. نو الله د پدې باندې د صحیح عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.